أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى عماله أن أهم أموركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلاة الظهر إن كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشفق، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. رواه أبو داود والنسائي. دیو خی دا 2 حدیثونه مول وستا د اوقاتو د مانځه په باره کې. په دې اولنی حدیث کې خو د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې هغه د مسلمانانو خلیفہ دی، د ملک بادشاہ دی، او د ملک د بادشاہ دپاره الله تعالی په قرآن کې فرائض ذکر کړي چې د ملک بادشاہ به څه کار کوي. نو هغه الله تعالی ویلي الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. چې کوم چاله د اقتدار ورکم په مخ د ځمکه باندې د ملک وزیر کما، د صوبې وزیر اعلی کما، د خپل ضلع یا د خپل تحصیل یا د خپل کلی مشري ورته ورکم. نو د مسلمانانو د مشر کار به اولنی دا کاری چې اقاموا الصلاة، دی به د منځ د قائمولو دپاره انتظام کوي چې خلق په مانځه راوړي. وآتوا الزکاة، او خلق د زکات نظام په خلقو کې قائم کی. وامروا بالمعروف، او د نیکی حکم خلقو ته کول شروع کی. ونهوا عن المنکر، او د ګناه نه خلق منع کی. دا د مسلمانانو د بادشاہ ذمہ داریان دي. نو دلته حضرت عمر ابن خطاب د خپل اولنۍ ذمہ داری داسې پوره کوله چې حضرت عمر رضی الله عنه خپلو گورنرانو ته یو سرکولر وکړو، او په سرکولر کې ورته داسې ولیکل چې ان اهم امورکم عندي الصلاة، زما پنځ تاسو اولنۍ ذمہ داری دا ده چې مونځ وکوئ او د مونځ نظام به قائم وي. چې تاسو کم گورنر په مانځه کې د نورو نه خو، زما پنځ دقه ښه گورنر دی، ځکه چې من ضیعها فهو لما سواها اضیع. چې کم گورنر مونځ نه کوي نو هغه به د الله نور حکمونه څه په ځای راولي. نو لہذا زما پنځ د ټولو نه اهم کار ستاسو د ذمہ دارو په سلسله کې هغه دا دی چې هغه د منځ قائمول دي. دا د مسلمانانو د دویم خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ سرکولر دی.
او یوازې په دې باندې اکتفا ونه کړه چې دا ورته ووایي چې مونځ کوه، بلکې دا یې ورته ووایي چې د مونځ ګوره ټیمونه دي، یو د شاه حسین مونځ دی او یو د نوري مونځ دی او یو د الطاف مونځ دی او یو د انیس او د حسین مونځ دی. څنګه یوې د کټ خواته کوي، بلې د چرګۍ خواته کوي، بلې ماسپښین او مازدیګر بیا په شریکه باندې کوي. نو دا هر چا ځان له د مونځ انداز دی. حضرت عمر ورته وویل رضی الله عنه ګورې د مونځ خپل وختونه دي، پاقه وختونو باندې به کوي. د ماسپښین ټیم یې ورته وخو، د ماسپښین ټیم کم یو دی. نو حضرت عمر ورته وویل رضی الله عنه چې ګورې د ماسپښین د مونځ ټیم دا دی چې نور کله راتاو شي نو د سړي دا سوری ورسره داسې راتاو شي، کوږ راتاو شوی لکه سیده شوی نه وي د نور سره. دا تقریبا دومره وي چې د 3 قدمونو نه واله د 15 قدمونو پورې قدم دی ته وایي. دا یو پنډی ده. هر انسان چې دی دا د خپل قد په 9 حصه پنډی لري، په 9 حصه. دې ته څه وایي؟ زنګون ورته وایي، داسې وایي پنډی ورته وایي. دا په 9 حصه پنډی لري. نو د هر انسان سوری چې دی نو دا د 3 قدمونو والا د 15 پورې دا په مختلفو وختونو کې په بعضې علاقو کې نور یو شان دي، په بعضې کې بل شان دي. نو بعضې علاقو کې 3 قدمه وي، بعضو کې 15 قدمه پورې راسي په بعضې موسمونو کې. نو دغه ټیم چې کله تیر شي نو د دې نه وروسته د انسان دا سوری شروع شي. نو چې دا سوری شروع شي نو یو د انسان چې څومره دی د دې په برابر چې سوری جوړ شو، بس دغه د ماسپښین مونځ دی، دغه د ماسپښین د مونځ ټیم شو. او بیا ورته د مازدیګر ټیم وښو. ویل د مازدیګر مونځ به هله کوئ چې د ماښام د مانځه او د مازدیګر په مانځه په منځ کې دومره فرق وي چې سړی پکې 3 میله سفر وکړي بیرته راشي او نور ولاړې لا پرېوتی نه وي. په دې وخت کې تقریبا 1.5 غنټه کې دا دونه کار سړی کولی شي. ځکه 2-3 کیلومیټره لار چې دا نو دا غنټه اخلي. نو چې 1.5 غنټه نه واله 2 غنټو پورې دونه د مازدیګر او د ماښام په منځ کې ټیم وي. نو دا یې ورته د مازدیګر ټیم وښو. بیا یې ورته د ماښام ټیم وښو چې د ماښام ټیم چې کله نور پرېوتو، سوری پناه شو، سوری راغی او د نور رڼا ختمه شوه، بس دقه د ماښام ټیم دی. بیا یې ورته د ماسخوتن ټیم وښو چې خدای مو وښه د ماسخوتن مونځ به په داسې ټیم کې کوئ خدای پاک دې سترګې مه وروله. 3 ځلې وویل خدای دې سترګې مه وروله، خدای دې سترګې مه وروله، خدای دې سترګې مه وروله. څه مطلب شو؟ داسې ورته ووایي چې د ماسخوتن مونځ به په داسې ټیم کې کوئ چې هسې نه د ماښام نه وروسته تاسو په کارونو کې بوخت شئ، ستړي شئ او بیا ویده شئ ورته. او چې ویده شئ هېڅکله د ماسخوتن مونځ نه ګډوډ شي. نو خدای دې ویده کوه ما، خدای دې ویده کوه ما، خدای دې ویده کوه ما. خو د ماسخوتن مونځ به داسې ټیم نه شروع وکړې اذا غاب الشفق، کله چې د اسمان د کنارو نه دا شفق یعنې دا سرخي او د سرخۍ نه وروسته سپینوالی چې دی دا ختم شي او تیاره شروع شي. د دقې نه په دې وخت کې علما چې کله د هغې اندازه لګوي نو په باندې 1 غنټه په هغې کې لګي. د ماښام او د ماسخوتن په مانځه کې د په باندې 1 غنټې نه ټیم شروع شي، بلکې د 1.5 غنټې نه اخوا پوره د ماسخوتن مونځ شروع شي. نو ګوره ټیمونه یې ورته وښول. بعضې وخت کې زمونږ دا خلک چې نو چې کله ورته ته د حکمرانۍ یا د سیاست په حوالې باندې خبره شروع کړي چې حکمران به دا کوي، وزیر اعظم به دا کوي، صدر به دا کوي، نو یاره په دغه کې اوس په سیاست کې د اسلام څه کار دی؟ نو په سیاست کې دا کار دی ځکه چې د حکمران کار دا دی چې به د مسلمانانو د مذهبي امورو لحاظ ساتي. هغه د حضرت عمر رضی الله عنه هغه د مونځ ټیمونه هم سړي ته په سرکولر کې ښیي. نمبر 1 او دا اهمیت ورته ښیي چې د ما په نسبت به اقه ګورنر ټیک ګورنر چې د مونځ د نظام د قایمولو دپاره خواري کوي. ضیاء الحق صاحب دی الله تعالی وبخي، هغه یو آرډیننس جاری کړی و نظام صلات په نوم. په هر کلي کې د هر جماعت سره به 2 کسان جوړ کړي وي چې کوم سړي مونځ نه کوي او تاڼې ته رپورټ وړی څه ورځې دا جماعتونه قسم ډک شوي د هغه په دور خو بیا ورو ورو پسې سسته شي جو خبره ختمه شي.
نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت دے وعن عمر بن الخطاب دا حضرت عمر بن خطاب نے روایت دے رضی اللہ تعالی عنہ انہو چی دے حضرت عمر کتبا ولک الى عمالی خپلو گورنرانو تا او خپلو ملازمانو تا ان اهم امورکم چی گورے دما پنیز عندی دما پنیز بانے اهم کارون استاسو ذمہ داریان استاسو الصلاة و اغمونز کولی من حفظها چاچ د منز حفاظت وکو منز پخپل ټیمو کو دغه د حقوق او د ارکانو د آداب خیال وساتو وحافظ علیها او دغه څوکیداری وکړه حفظ دینه د خپل دین حفاظت وکړو ومن ضيعها چاچ منز ضایع په هو نو دا سړیبا لما سواها د من علاوه ازیع ډیر ضایع کوونکی چې مون نه کوي دا هغه ته بس گورنر وي او هغه ته بس مسلمان وي ثم كتب بیا یو ته دا خط ولیکو چې ان صلاه الظهر د ماسپخین مون شروع کوي ان کان الفیء کیدا زوال ثور زراعا یوا وزا الى ان تردی ان یکون جشی ذل احدکم مثله ثور تاسو کې دیوتن دا پاړ کې والعصر او مادیګر مونږ کوي وشمس مرتفعه چې کله نور بالکل اوچت ولاړی بیضاء تک سپینی نقیه د سرخین پاکی قدر ما يسير الراكب فرسخین او ثلاثه دومره وخت پکې آله چې د ماخام د مپوري پکې سړی 3 میله سفر کولای شي د تلو راتلو قبل مغیب الشمس د نور د پریوتو نه والمغرب او د ماخام مز کوي اذا غابت الشمس کله چې نور غایب شي والعشاء او د ماسوتن مز کوي اذا غاب الشفق کله چې هغه شفق سرخی ختم شي الى ثلث الليل د 3 میسي د شپې پورې پمن پس هغه سړی ناما چې ود شو د ماخام نرسته نو د کېدل پکې نه دی پکا فلا نامت عینه خدای دې سترګې نه ودی که سړی له پکې چرته خوب ورغی نو خوب خو پکې حرام بنی خو دسی خوب دې نه کوي چې د هغې په وجه باندې سړی مونځ دې خراب شي فلا نامت عینه سترګې دې ودی نه شي فمن نامه فلا نامت عینه کوم سړی چې پکې وده شو الله دې سترګې نه وده کوي د دې وجه نه علما وایي چې د ماښام د مانځه نه د ماسخوتن د مانځه پورې بعض علما لیکل کوي چې په دې وخت کې وده کېدل حرام دي ځکه چې سړی وده شي دغې ټیم نه شپه شروع شوي نو بیا د ماسخوتن مونځ ترې پاتې یا به ترې وروسته کېږي یا به ترې مخکې کېږي والصبح او د سحر مونځ کوئ په داسې ټیم کې چې والنجوم بادیة مشتبکة چې دا ستوري پکې پړقېږي ښکاري پکې ستوري ښکاري په داسې ټیم کې د سحر مونځ کوئ دا مجموعي طور د مونځ د ټیمونو پالیسی شو وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمائی قال دیوی کان قدر صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منز اندازه دا سوا د ماسپخین په ټیم کې په سیبه په وړي کې په یخنۍ کې ثلاثه اقدام درې قدمونه الى خمسه د پینځو پورې او په شتای او په وړي کې درې قدم او په جمی کې خمسه اقدام الى سبعه اقدام د پینځو نه والا د وو قدمونو پورې په جمی کې سورې چې دینو زر راځي نو چې زر راځي نو په دې وجه باندې 15 قدمونه والا د 2 قدمونو پورې دونو د سړي سورې دا جوړي او په وړي کې چې ده نو 3 قدمونه والا د 15 پورې رواه ابو داود دا بل حدیث ده چې حضرت انس فرمایي وی عن انس قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وی کله چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مونږ کاو نو د ماسپخین مونږ نو سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر وی موږ به د ماسپخین د مونږ شکاو نو موږ به صادر د تندلاندې کې خو د دې وجنه چې په دمکه باندې تندې نشوي خو د ډېر ګرمۍ د لاس دا شان حضرت ابو هريره فرمایي چې اذا اشتد الحر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل
چې اذا اشتد الحر کله چې ګرمي ډېرې نو فابردوا بالصلاه بیا مونږ یخ ټیم ته ورسوي چې کوم ټیم کې دغه یخي هغه ټیم ته لاړ شي یعنی د په ګرمۍ کې د موسم د ګرمۍ د وجې نه ورځ اوږده ده نو په دې وجې د ماسپښین دا ټیم پسې اخ وړی شي دغه شانې فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فإن شدة الحر من فیه جهنم د ګرمۍ د موسم د ګرمي چې دا د جهنم د اور هغه تپ دی تف او به یې فرمایل واشتکت النار الی ربها اور رب ته د جهنم اور الله ته شکایت وکړو د جهنم اور الله ته شکایت وکړو چې یا الله مونږ په یو بل مسلط یو دا لمبې نو دې بعد اور دا بعد یې څه وخوړ اکل بعضی بعضا د اور دې بعد یې څه ولګېد دا بعض یې څه وخوړ فأذن لها بنفثین نو الله تعالی ورله اجازت ورکو چې دی دوه ځل ساه اخلي یعنی دوه دمې کوي نو یو څه په الشتاء نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف د یو ساه په ګرمۍ کې یو ساه په یخنۍ کې نو دا چې ساه والی په دې وخت کې د دې دا ګرمي چې دا سم زهريله هوا ته جوړ شي او چې کله په جمی کې ساه واخلي نو دا که خیال هم کړی دا ساه چې سړی راکاږي دننه نو یخېږي چې بیرته پرېږدي نو ګرمېږي نو په جمی کې ساه راکاږي نو یخ شي په اوړي کې ساه پرېږدي نو ګرم شي نو ګرمي یې په اوړي کې له دې وجې نه ډېره چې دا جهنم هغه تپ دی دا اور هغه تپ دی دوه ساګانې اخېستو ورته الله تعالی اجازت ورکړو یو په جمی کې یو په اوړي کې نو په جمی کې یخوالی سخی او په اوړي کې ګرموالی سخی حضرت انس فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مازدیګر لمونځ داسې کاوه چې نور به اوچات ولاړو یو سړی به د مدینې نه روان شو هغه مسجد قبا ته به ورسېدو او مسجد قبا علاقه چې دا هغه دی نه به بیرته راغی خو نور به بیا هم اوچت ولاړو مسجد قبا ته په دې وخت کې سړی د نیمه ګنټه چې سړی تکړه ځوان سړی نو د مدینې د مسجد نبوي نه د مسجد قبا پورې دغه اخلي دا نیمه ګنټه په تیز مزل باندې علي چې په عام مزل باندې ځي نو 3 پاو دی والی نو دا یو نیمه ګنټه 2 ګنټو پورې ټیم چې دی نو دا د مازدیګر او د ماښام د مانځه په منځ کې په کار ده چې سړی ټیم پرېږدي او دا تقریبا 4 میله جوړېږي 4 میله د مدینې نه دغه دی پورې 4 میله نو 4 میله چې نو په دې وخت کې 5.5 کیلومتره دی جوړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم